مصیبه. رب ذوالجلال فرمای د ایمان والو تعریف کوي چې کله هم بدی باندې مصیبت راشي نو د مصیبت په وخت کې دی فوراً د الله طرف ته رجوع کوي او دا کلمات وایي انا لله و انا الیه راجعون. الله رب العزت د طرف نه راغلیو او الله طرف ته به واپس کیږو. دک زموږ استاسو حقیقت ته او تابعداري هغه بنیاد دی. علماء لیکلي دي کله چې انسان وفات شي نو په مسلمانانو باندې دوه قسم حقوق لازم شي. اولنې حق دا دی چې ته دا میت کور والو لاړ شي هغوی سره د تعزیت اظهار وکړي او حدیث مبارکو کې دا الفاظ نقل دي چې کله د مرګ خبر تعالی راشي نو په دغه وخت کې به ته انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا منها دا الفاظ به وایي. نو بیا حکم دا دی چې د میت په اهل او عیال باندې یو لوی غم راغلی دی نو فوراً به ته لاړ شې د هغوی سره به د تعزیت او د خفګان اظهار وکړي. داسې اظهار به ورسره وکړي چې الله دې تاسو له صبر درکړي. دا حق لار ده. دا نن زموږ دا والد صاحب رو خور مور وفات شوه دا حالت په موږ هم را روان دی او د میت دپاره دویم حق دا دی چې د میت دپاره دعا وکړي هغوی له تسلي ورکړي او دا ورته محسوسه کړي چې هغوی ووایي چې دا سړی ما سره په غم کې شریک دی چې د هغه غم لږ هلکه شي. دا غم داسې څیز دی چې دا څومره خلکو سره شیر کوي نو کمیږي. چې یو سړی تا ته ووایي چې مه خفه کېږه دا د الله د طرف نه ده او دې له خو الله ښکلی مرګ ورکړو دوه درې خبرې درته داسې وکړي چې ستا زړه ته سکون څه ناڅه میلو شي غم دې هلکه شي نو غم ورو ورو هلکه کېږي. نو تعزیت کول په موږ او تاسو باندې دا یو حکم دی چې د میت د اهل و عیال سره موږ خیرخواهۍ په بنیاد د غمخوارۍ په بنیاد چې موږ ته ورسره شریک او دا الفاظ به ته ووایې ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل معلوم. دا هر څه د الله دی. الله ورکړم کوي الله اغستلم کوي. دا هر څیز د الله سره یو نیټه مقرر ده. هغه نیټه چې کله پوره شي هغه بس د مرګ په لپیټ کې راتاو شي د مرګ حکم پې جاری شي او اجر په څومره دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما من مؤمن يعزي اخاه بمصیبته چې یو مؤمن د خپل ورور تعزیت کی داغه په مصیبت کې غم پر راغلی دی او ته ولا ورشه د صبر تلقین ورکی او خپل د خیرخواهی خبره وکړي الا کساه الله سبحانه من حلل الكرامه يوم القيامه. د قیامت په ورځ به الله رب العزت د عزت او د کرامت لباس ورواغوندوي. دله به ډېر عزت ورکوي چې زما په بندگانو کې ما په یو فلاني سړي باندې تکلیف راوستو او ته لاړې د هغه په تکلیف کې شریک شوې هغه له د صبر تلقین ورکو الله رب العزت په دا عزت لباس د جنت لباس د قیامت په ورځ ته ورواغوندوي چې کلمه دی ویل لا اله الا الله نو هر یو عمل کې د خیر دی خو له چا تپوس لځې عموم د الله له طرف نه وعدې دی اجر دی. چې انسان وفات شي اهل او عیال صبر وکړي. حدیث مبارک کې راځي الله رب العزت فرمایي یا ابن آدم اے د آدم علیہ السلام بچیا ان صبرت واحتسبت عند الصدمه الاولى کله چې پچا تا باندې تکلیف رالو او تا صبر وکړو او بده تکلیف باندې د الله نه د اجر امید او ساتلو لم ارض لك ثوابا دون الجنه الله رب العزت فرمای ما سره د جنت نه بغیر بل بدله نشته د دې سړي
مطلب زه ته راضي ما چې په تکلیف کې صبر کوي، جزې فزې نه کوي، ګډې وډې خبرې نه کوي، ناشکرۍ الفاظ په خوله نه راولي، شکایتونه نه کوي د الله نه، په ځان کپړې نه شلي، مخونه نه وایي، بلا اختیار کو د سترګو نه اوښکې روانې دي، مسله نه ده، په هغې نه ګناهګارېږي، خو بل اختیار چغې وهل زمونږ د پښتنو معاشره کې چې کم چلونه کېږي، په ځان کپړې شلول او دومره په چغو چغو جړل چې آخره کې بعضې خلک پکې بېهوشه شي راپرځي. نو غم پکار دی، خو د غم شریعت یو طریقه هم ښودلې ده چې څنګه تکلیف میلو شي او صبر دی وکړو، بدک کې صبر باندې اجر دی. بعضې خلک ښه وجاړي، ښه چغې ووایي، ښه په ځان ګریوانونه وشلئ، بیا وایي زما صبر دی، اوس پې ګورې اجر نشته. ښه نبی علیه السلام فرمایل ان صبرت واحتسبت عند الصدمة الاولى، څنګه چې تکلیف میلو شو تا صبر وکړو په دې باندې اجر دی. حدیث مبارک کې راځي یو سړی د هغه 3 بچي وفات شي، نبی علیہ السلام فرمایل ما من مسلم یموت له 3